دغه د شش کال فطرانه ده، فطرانه باندې زه دغه درته کوم، دا دې ته صدقة الفطر ویل کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، وایي ته چې کومې روژې ونیسې، دا روژې د تا څخه پورته سي اعلی علیین ته روانې و اسمانو ته، لیکن دا په مابینځ کې ولاړې دي دا روژې، یوه هم نه ده پورته سوې. چې کله تا صدقة الفطر پر تا وردی که بیا دا روژې ځي بالا، که نو د هلته درېږي دا روژې. اوس صدقة الفطر پر کوم وخت کې پر تا باندې راځي چې نصاب د زکات مالک سي، یعنی 1,04,500 ته ولرې، نو پر تا صدقة الفطر کېږي. نو اصل وخت خو دی د اختر د ورځې د سپېدو د چاودلو سه بیا د عیدګاه در وخته پورې، لیکن دا مخکې موږ ورکولی شو. وروسته بعضې خلک دا وایي چې د عیدګاه پورې خو نو زه نه ولم، ما نه کور، نو دا به ختم وي. نه نه، د دې ګرد عمر د دې دپاره دی. که د عیدګاه پورې ورکړه خو ښه خبره ده، که نو بیا د عیدګاه بعده ورکړه، د اختر سه میاشته بعد ورکړه، 2 میاشتې بعد یې ورکړه. نو اوس د 6 کال چې موږ صدقة الفطر د خپل ډېر تحقیق نن شپږمه اومه ده چې په دې موږ اخته یو. د بازاره څه موږ نوي ریټونه اخیستي دي، د سند، پنجاب، کوټې صورتحال معلوم کړی دي، د هغه پر بنیاد بیا دا شی موږ نن چاپ کړي. الحمدلله د یوې سړي پر سر باندې به 6 کال د غنمو د قراره څه 200 روپۍ ورکوي. څو 200 د یوې سړي، دا نه چې د ګرده کور، نه، د یوې سړي سرسایه. او د وربشو د قراره څه 315، او د خورما د قراره څه 1400 روپۍ، او د کشمشو د قراره څه 450، څلور شیان شوه. د غنمو دا 200 د یوې سړي، د وربشو دا 315 د یوې سړي، د خورما دا 1400 د یوې سړي، د غنمو د کشمشو دا 450 د یوې سړي. اوس په دې کې ته ورته وګوره چې کوم یو ستا په وس کېږي. فیصله به د ځان په حق کې نه کوې، د غریب په حق کې بیا کوې. په دې کې دا مه کوئ چې زه خالي د غنمو د قراره ورکوم. اوس یو سړی د اخترۍ کوي، دی عرب پتې د 15 کروړو په موټر کې خالي سپور دي، د 50 کروړو په بنګله کې دي روان دي. د ګنج سه یو کشنۍ سیرلی را روان کړی دی، هغه چغې موي په کلي کې راکشي، خلک ورته څه پکې دی، زه اخترۍ پکوم. نو خلک باندې خاندي که نه چې حاجي تا خو یو غټ مږ را روانوي، دا ته څه پکې ده، دا 2 سیرلی چې را روان کړي. نو چې کله په پوهېږي، نو الله په دې نه پوهېږي چې ته لرې څو او سرسایه ورکوې څو.